وی د لیلۃ القدر شپه کومه یو ده نو مبارک ولا یو ډېر عجیب غونته جواب ورکړ ډېر د ښکلی جواب ولا ورکړ وی د لیلۃ القدر شپه هغه ده چې چاته پکې الله د عبادت توفیق نصیب وګرځولو چې انسان تلاوت ته کېناسته قرآن ته کېناسته او عبادت یې پکې وکړو نو وی د لیلۃ القدر شپه ده خو بیا هم امام طبرانی علیه الرحمه په معجم الکبیر کې فرمایي چې لیلۃ القدر بلجة وی لیلۃ القدر شپه به چې کم دی وي دا روښانه وي دا به پړکېدونکې وي هر طرف ته به پکې چې کم دی نو یو رڼا وي بیا فرمایي چې لا حارة ولا باردة نه به په دې کې تیز شړکېدلې باران وي او نه به پکې ډېره تکه توره اوریاس وي نرې نرې پشم پشم باران پکې دا کېدی شي او داسې کولو رڼا والا اوریاس پکې چې کم دی وي دا کېدی شي بیا فرمایي چې ولا سحاب فيها ولا مطر او بیا فرمایي چې نه به دا ډېره حارة ګرمه وي ولا باردة نه به ډېره زیاته یخني وي پکې نه به دومره ګرمه چې سړی پکې تنګ شي او نه به دومره یخني وي چې د یخنۍ نه پکې تنګ شي دا به هم پکې نه بیا فرمایي چې ولا یرمى فيها بنجم ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها بیا فرمایي چې په دې شپه باندې فرشتې چې کوم په شهاب ثاقب باندې وشتل کېږي نو وی دا په دې شپه باندې نه وشتل کېږي او بل بردي یو علامه دا وی چې سحر نور روزي نو تر ډېر وخت پورې بعد هغه نور شعاع چې کوم دی نو دا بني انسان به ورته کتی شي دا غي به شعاع چې کوم دی دا ډېر زیاته ني په احادیث مبارکو کې د دې ډیر زیات تفصیل راغلی دی دغه رنګي په مشقات شریف کې دغه رنګي په امام بخاری علیه الرحمه دغه رنګي عینی شارح بخاری علیه الرحمه د دې علامات بیان کړي دي او ځینې علماء د تجربې نه دا خبره بیان کړې ده چې په دې شپه باندې چې کله لیلۃ القدر مبارک وي نو د لیلۃ القدر په شپه باندې د سمندر اوبه چې دا نمکینی وي په دې شپه باندې به دا خوږې وي هغه کویان چې د کومو کویانو او بترخی وي د لیلۃ القدر د مبارک شپې باندې به هغه اوبه چې کوم نه خوږي وي او دا خبره چا لیکه دا خبره امام رازی علیه الرحمه په تفسیر کبیر کې لیکلې ده هغه د عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ یو غلام وو چې هغه غلام چې کوم دی خپل اقاله په منډه منډه راغی قربان وي نن مس عجيبه غونته هغه ولید سدي ولید د سمندر نه مې وبروړي او هغه به مې چخلي تواچول نو خوږي وي به انتها خوږي وي نو هغه ورته فرمایل چې دا شپه د سوا وې د رمضان المبارک په پلان کې وشته شپه باندې ودا د لیلۃ القدر شپه وا د لیلۃ القدر د شپې د خاصیت ته چې په دې شپه باندې بچ کم ترخی وبهما هغه بچ کم دی نو خوږي وي امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه هغه هم چې کم دی نو یو حدیث مبارک او را نقل کړی دغه فرمای چې په دې شپه باندې علامو کې یو علامه دام دا چې دا انور او دا بوټي دا ونی دا غرونا دا کانی سمره چې د الله رب العزت جل وعلا کائنات دي دا یو لمحه او لحظه د پر رب ته په سجده باندې پروزي دا هر یو شی رب ته په سجده باندې پروزي او بیا په دې شپه باندې دا خبرې مونږه په خوان اوریدلې دي د ماشومان اوریدلې خو دا حقیقت ته نه درته ځکه بیانوم د حدیث مبارکو د کتابونو نه چې دا اوسو کو نه وي ډیر خلک د مختلف سيزونو نه انکارونه کوي مونږ تاسو باندې بیا ورته وایو چې او ټیک ته یاره دا خبره نو دا بالکل حقیقت ته چې په دې شپه باندې رڼا ښکاره کیږي مونږ ته مشرانو ویل کړي چې یو پړک په دې باندې راښکاره کیږي بالکل دا خبره چې کوم حقیقت ته چې په دې شپه باندې رڼا راښکاره کیږي او د دې خج انه کان لعثمان ابن العاص رضی الله تعالی عنه اغي مبارکونه چې کم دینو دا روایت را نقل دي چې په دې شپه باندې چې کم دینو یو رڼا چې کم دینو دا راخیږي او په دې کې هیڅ تعجب نشتا چې انسان د الله تبارک وتعالى جل وعلا پر رحمت سره علامات د دې چې کم بیان شو یا چې نورم ډیر زیات دي وخت انتهایی مختصر د ډیر نه ویم نو دا چې کم دینو انسان د الله پر رحمت د الله په فضل باندې دا لیدي شي لیکن دا خبره هم یاد ساتلو جوګه ده چې کچره د علامات چا تخکاره نشو نو دا دغه خبرې بیا دلیل نه دی چې یره دې دغه خبر دغه شپې د عبادت د ثواب نه محروم وګرځیدو نه د عبادت ثواب ورته مکمل ملاويږي عبادت پورته مکمل ثواب که یو سجده کړی دا که 2 رکعات کړی دي که خیرات کړی دي صدقه کړی دا آیات بینات ویل دي نو دا بچ کم نه دته مکمل ثواب ملاوي اوس دا نن چې مونږه د قران مقدس په یو ورځ کې ویلو د الحمد تر والناس پورې دام ول ویلو نو قران مقدس په دې شپه باندې الحمد تر والناس پورې په یو ځای نازل شوی
د لوح محفوظ نه په اول اسمان پورې په یو شپه کې او هغه شپه د ليلة القدر وه هغه د 28مې شپې وه رمضان په دې کې چې کوم دی نو په یو شپه کې دا ټول نازل شوی نو د هغې مشابهت د وجې نه مونږ هم چې کوم دی ټول دنیا کې مسلمانان چې کوم دی نو هغه په دې یو شپه باندې چې کوم دی نو دا بیا خلک چې کوم دی نو دا وایي او که یو سړی د دې انوار ونه ګوري نو ضروري نه ده چې هغه ته بیا